الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في المني والمزي. دا منع و دا مزي بیان دا پرون میں ارتا تعریفی لیو دا غزان سلور نرم مادی وزی بول او مزی او ودی او منی او بیان میں ارتا کرو او فوائد میں ارتا بیان کرو. دے باب کے صرف دیتا گو رہے چی دا مزی لفظ کے مزی او ودی کی تشدید او تخفیف دوارا روا دے. مزی او ودی او مزیون او ودیون او معنی کی صرف تشدید معنی کی دی احکام کی طولو کی اتفاق پا مزی پا ودی پا بولو کی او 10 لازمی گی پا اتفاق دا امت سارا او پا معنی کی غسل لازمی گی بے مسئلہ طہارت رستو بیانی چی مزی او ودی او من دا بول دا پلید تی او معنی کی اختلاف تی. سنا محمد بن عمر السواف البلخی قال سنا شیخ بن یزید بن ابی زیاد حاول سنا محمد بن غنا قال سنا حسین جعفی عن زائتان یزید بن ابی زیاد عبد الرحمن بن ابی الاعلان علی قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن المزی. دا مزی دا خروج تپوس میں تیوکا فقال من المزی الوضوء ومن المنی الغسل. فمزی کی عدس تے فمانے کی غسل لے. مسئلہ اتفاقی دی وفي الباب ان مقدار من نصل وبين البتہ دی مسئلہ کے خلاف احادیث کے یا تپوس کو ان کی علی سے ابن پخپلا کہ مقداد ابن اسود دے اور کہ عمار ابن عاصر دے کہ سہل ابن حنیف دے. بعض روایت معلومی کی کہ علی سے ابوی ما تپوس نشو کولے پخپلا شرم ادم دیکھا دا اغلور ما سروا فاطمة الزہرا عمار ابن عاصر تمی ہوئے میں مقداد ابن اسود تا ہوئے نو کل مقداد یاد کی کل عمار یاد کی کل زان یاد کی. زان تا نسبت پہ حیثیت دا عامر ہوئے اور دے نورو تا پہ حیثیت دا مباشر ہوئے. اور کل ممکنہ دا چھے دریوارا پہ یو مجلس کے ناستو اور تپوس اگوی کو دورے دو یا دا ممکنہ چھے دا بے تپوس کری خود غائب پہ شکل چھے سیبی او سڑی نا مزیزین و حکم ایسا دے حضور مبارک ورتا ہوئے. وقول عام قال ابو سعد حدیث عن صلی اللہ علیہ وسلم وقدروا ان حدیثین مبارکین و عملو کو او تعارض پکی منوے ستاسو وقت کا پوزا درم مادر توید استنباطات و بعد استدلالات کردی شوافیو اوی خدای وی ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر. ما انسان دیر معزز پیدا کرد نکه منگ منی تا پلیت ویو نو بے خود دا تقریب نشو دا پلیت شی نا پیدا دے یاوا دا منافی دا کرامت دا انسان سر دا دویم دا چی دا دی منی نا انبیاء کرام پیدا شوی دی اولیاء اعظام تی پیدا شوی دی صحابہ کرام تی پیدا شوی دی نکه منگ منی تا پلیتم ویو نو اصل دا انبیاء کرام و بسشی پلیت شی منگ ویو کرمنا بنی آدم دی ٹکتا خبل طرف تم کرتن دی خلقکم من ماء مہین ما تاسو سنا پیدا کری نو بوس پکونا نو مہین خو پلیتا و زلیل تاوی دا زلیل و خوار و بونا میں پیدا کرے دا خو انسان تا خیچن سنگا دا سپک و پلیتا و بونا میں پیدا کرے او عزت میں دا کرے. نو کو تاسو ویچے اصل دا انبیاء و پلیت شی نو دا فرعون و نمرود و شداد او ابو لہب و ابو جہل دا سنا پیدا دی نال که اصل دا انبیاء دے خو اصل دا اشقیام دے کنا او که اصل دا مومنانو دے خو اصل دا کفارم دے. او تانا تپوس کوئے شوافیہ چی اصل قریب لے اعتبار دے که اصل بعید دے اعتبار دے
که اصل بعیدی نو هغه په اتفاق سره پاک دی، ځکه انسان د خاور نه پیدا دی، آدم علیہ السلام او خاور پاکه ده، او دا نږدې انسانان د غذا نه پیدا دي، د الوګانو د ټیپرو د مولو زموږ اصل ګوره دا دی. دا پزمکه چې خواره واره ټماټر او لوګان او بادرنګ وینه او شامولې وینه او لبلبو وینه، زمونږ پلارانو خوړل هغې نه غذا جوړه شوه، او د غذا نه څلور څیزونه جوړېږي، څلور حزم سره. نو منی چې ده دا فضله د حزم رابع ده، نو د الوګانو او ټماټرو نه جوړېږي، او دا پاک دی، دې ته اصل بعید وایي. نو که اصل بعید له اعتبار وایه خو د ټولو پاک دی، او که اصل قریب به نو اصل قریب د ټولو وینه ده، ځکه منی نه څه جوړ شي؟ وینه جوړه شي. یاوا دویمه دا چې وینه غذا د جنین وي د ماشوم، د نوم په ذریعه څه ورکېږي. نو که دا اصل ته ګوره نو بیا خو که منی ته د اصلیت د وجه نه پاک وایې نو اصل قریب خو وینه ده، ځکه منی چې څلوېښت ورځې که نه د مور په خېټه کې نو بیا دې وینه جوړه شي، نو بیا چکه غوښه شي، نو بیا داسې شي، بیا داسې شي. الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. نو بیا خو دغه ته وینه ته پاکه وایي، ځکه اصل قریب یې څه دی؟ وینه ده. دویمه عجیبه خبره ده، زمانه کې به هم خبره ومنو، نو د غذا د جنین وینه ده، نو خدای پاک پلید سیز غذا د انبیاء وګرځي، نو هلته وایي چې دا په حکم د استحالې سره پاکیږي، تغییر پکې راشي. نو څنګه په استحاله کې پلید پاکیږي، نو منیم پلیته ده په حکم د استحالې سره هغه پاک شي. د مالګې په غړ کې په کارک کې که خر پرېوت نو یو څو ورځې پس د هغې نه څه جوړ شي؟ مالګه جوړه شي. هر کې دا کان نمک رفت مکشور. نو د شوافیو دلیل دا اوهن من بیت العنکبوت ته. نو صحیح دا چې منی پلیته ده، مخرج د پلیته ده، او ازاله په شریعت کې راغلی ده، او په یو عمر او په یو واقع کې نبی کریم سره د منی نه مونږ نه دی کړی، ازاله کړی د پاره طریقه چې د دې وجه نه احناف په دې باب کې او فقه بالاحادیث د دې وجه امام بخاری مونږ سره مرګره دی چې منی ته پلیته ویلې دی. منی پلیته بابنا فی المنی یصیب الصوم. منی کے پجامو لگی عبارت تا گوره. حدثنا عمار بن قرة ابو معاوية عن الأعمش بن ابراهيم. دا روایت د اعمش د ابراهیم نه دی ته خیال کوي. ان حمام بن حارث، حمام بن حارث وی مل مشد عائشی بی بی یوم الماء. اپ خپل د عربی دی ښه حمام بن حارث. نو هغه ولې او صادر راولېګ ملحفا پکړ چې یا په ستاره چې لاندې ملحفتن صفراء یو زر صادر ولا راولېګ په خوار رنگونه کچو د خور رنگونه به ور. نو دی پکې ودو شو، نو دی محتلم شو، نو به شرمېده چې ویلېږي سکورتا او پاغه اثر د احتلامي، نو ټول صادر په بو کې وټنګو. نو ګورې رنگونه کچو او خزه د کور په سامان ډېر خپکیږي، کوادو کې پته ورته ولګي، په لوخ لرګو خپکیږي او په بلستان تولای، ځکه دا د خود سامان فارس. نو خبر ویلې عائشہ بی بی وی لما افسد علینا صوبنا، دا جامع را لول خراب کړه، ځکه چې رنگینه جامه چې بو کې ټوم به دا رنگونه تلاړل کنه، نو چرګې برګې پاتې شو خراب. دا سه رنگونه خو نو کړه کور کې به رنگونه ورکو. نو بیبي وا خادم ورته وي سید دغه محتلم شو او دا جامع ذکر منزله. نو هغه وای انما کان یکفیک ان یفرقوا باصحابه، دا ولا کافی او چې پنځ به ګرولې وي جامع ولا خراب کړ. وربما فرقتم من صحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم باصحابه، او ډیر کړه تمام منی ګرولې د پګوتو د حضور د کپړونا پګوتو ګرولو کې فرق نه ذکر. نو دی دا دلیل د طهارت وای، دا طهارت نه ده، فرق یې کړی دی.
ازاله کړه انا بزاد حدیث حسن وهو قول غير واحد من الفقهاء دير فقهاء لك سفيان واحمد وسع سفيان زمون سره ده په فرق کې قائل ده قالوا في المني يصيب الصوبه يرجع الفرق وان لم يغسله وهكذا روي عن منصور بن ابراهيم روي منصور نم د ابراهيم په شان د قد شان روایت راغله ده او مثل روایت الامش وروى ابو معشر چې د ابراهيم نه دا روایت بیانای د ابراهيم الله سو د ناشتا نو هغه بل شانته بیان کړی وی حدیث ته امش صح ده ځکه مؤید اشته منصور ابو معشر سے قد امام د حافظ ده هغه نه ولی دې ته صحیح وي هغه ته هغه معارض ده دې سره هغه د ابو معشر روایت کې داري چې تا پکې اثر لیدل وې نه نو چې اثر دې نو لیدل نو به دې ولي وینځو کوي نو فرق کافی او که شک ته په نو نصح کافی وا نه ما پکې نو لیدل دا ابو معشر روایت په مسلم کې معلومه ده چې دا غسل بلا ضرورت کړي دي یې کپڑا درا لټوله خراب حضرت احمد بن عمر قال سلام الله تعالی ميمون بن سليمان بن سان ناشدا ان غسلت منيا ما بينزل د منی د حضور د جامونا قال ابو عيسى دې شافعي سے رح وخير وحديث عائشه ان غسلت منيا حدیث د عائشه چې ما منی وینځلې د رسول الله ليس بمخالف لحديث الفرق یعنی دې دا غواړه په طهارت معمولې نو وی فرق او غسل خو دلیل د نجاست ته وان كان الفرق يجزئ اگر چې فرق کافی دی فقد يستحب للرجل کله سړی دا خوخه غني الله يرى على ثوبه اثره چې په جامه اثر سرګند نشي لکه دا نسواری چې بغیره نسوار بیږي ویدینی فخا قال ابن عباس وی المنی بمنزلت المخاط دے تعین نقل گئی دا منی مثال دا کرین دی رینڈ دا پوزی فامت فان کا زان نیلر کا ولو دیت خرا اگر چی دا ڈیکی پسری اس خرا سرگری دا ہوئی پا ڈیکی زان نیلر کا نو دی دا دلیل دا پاکے ہوئی اول خو قول د ابن عباس ته قول د یو صحابي حجت ني چې نور صحابه مخالف چې ټول صحابه په یو طرف نو کلام حجت او چې یو صحابي یو سوي بلبل سوي نو استعفا حاله چې دا غي د اقوامونو بنوزه د ابن عباس کلام حجت نه بل دا چې دې کې خو ما ترى غل نه کنه لری کا مو په ما توایو او کې دې شي دی وینا د تشبيه علامه د پاکه ده ځکه مخاط چې دی پاک دی مونږ کله تشبیه په لزوجت کې لکه شکل او ټینګواله او خطېدلې په شان د سړي د پوزې دی نو تشبیه کې لا عموم له تشبیه چې په یو سیس کې مشابهت د دوه امرین وي نو خلق تشبیه جائز غني نه تشبیه په کل امور کې نو دا معنی او د مخاط تشبیه په لزوجت او په شکل کې را ځان نه لړکنه د ځاله حکم راي نو زمونږ د مسلک نه خلاف نه ده بس ته کوشش